وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. دې سکرین د لارې نه د ټول امت مسلمه ته دې خبرې چې کوم دی زه یو پیغام او یو میسج ورکول غواړم. زما په بیان کې به د ابتدا نه ځو چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفقت نمونې ویلې چې محمد رسول الله دومره شفقت د امت سره لري، دومره شفقت د امت سره لري. او برسر منبر وم چې په امت کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره څه واسطه ده، په امت کې د نبی علیه السلام سره واسطه ده چې د ګیرو خورولو، په سرونو کې د پیښو کولو، په جامو کې د پیښو کولو، په بازار کې د پیښو کولو، د مسلمانانو بچي په دې پیښو باندې ستړي شو چې خدا اوس څه وکړو. یا الله طرف نه خطا دی. نو ځینې داسې ګبر چینه کې یو غټ غټ ته وخېږي، یو کس یې لاندې ودرولې یو چېرته تللی یو تصویر وباسم نو هغه په قلار را روان دي را روان دي را روان دي ډز په خدایي کې په ګټ باندې ولګي د ملا دوه ځای ماتې شي. یو کس راشي یاره مولوي صاحب دا رسوانۍ مر بر شهادت دي نو تپوس یو کاغذ چې د ګبر په چینه کې د ګټ نه را دانګل دا شهادت داسې چې کوم دی وروره په دودانو پسې را ځوړم دی والي دور دود دی خسا کې دا واورېدو په واده کې به یو بل چې کوم دی وروره ګاډي مخکې کوي دوه پیرډرې به وجنګي چې نه کوي مړي یو واړه مړي یو یاره د واده د شپې مرګ حنظله رضی الله عنه الله ورکړی دا به شهید نو داسې عجیبه مسلمانان دي. اگر چې حنظله خو په میدان کارزار کې شهید شوی او ټوکړي ټوکړي شوی و دا دی چې ډیلي راتله خو شهید راتله ډیلي په هندوستان کې عزیز نوم دی ډیلي راتله دا وایي دا شهادت نه دی. دا یاد ساتئ د سیري سر نه راورغړې د والي څه کولو چمبه اوس والي ویلو د باچا صاحب رحمه الله خبره ویل د ملکان نه گاړې کوز ویدلې وو او ټیپ پکې سٹارټ والي ور چا څټ ماتو ور چا ورو وګورش کیدلی ور چا سپېمیش کیدلی او ټیپ سٹارټ چې اوس بس چل کی ګرانه اوس بس چل کی دا کوم څه دا وجه ځنې جوړې دو. الله دې موږ تاسو باندې ورحمېږي. خدای دې پیغمبر د دین الله دې پیغمبر د سنت موږ پاس بنان وګرځي. الله دې اینه زه خو ته سوام کنه په تور مثال خبره ختمه خبره په دې موضوع باندې ختموم چې پښتانه یو مدل کوي وایي کو څوک خپګې نو کډې ولوا کو تاسو د وخت کافر د صحابه او دشمنان روافض شیعاګان خپکوي، تاسو کو يهود خپکوي، تاسو کو عیسایان خپکوي او کو تاسو د ایران مجوس خپکوي. نو خپګان زریه دار وادي ورېدو چې په دې خپل دین باندې کلک ودرېږي. تا اورېدو ښایسته ښکلې ښکلې ګیرې درنې جامې ماشوم به ماښام ډوډۍ له درځي دا واورېدو او ته به د ټاټکي مزدوري کې د دې لاس نه به دې مجبورۍ چې کوم دی ورور رسې ریګمال جوړ کړی یې خپل بچي ته رسې په جوور نظر باندې وګوره داسې دا لاس به ورته د سترګو نه تاو کړي چې لکه خدای دا غر نه کړي. زه یو کال او بل کال جامې کوم ستا خو درېیمه ورځ باندې کاټن بدلي څه پروګرام دی وایي چې بوت دې مندلې دی پیش ورې چې دغه د شب قدر د 400 پاړه دغه کې پاجیره کې دا څه پروګرام دی. دا موبایل پلان کې پونو دا موبایل په څو دی دا په 24-25 هزار روپۍ دی چې ته د ترز ویلي په سعودي کې دی په دې پیغلي برادرۍ کې څوک په انګلینډ کې دی دا څه پروګرام دی. لکه را بوټان بدلېږي را بدلېږي دا څه پروګرام دی. کښېنه وایي داسې ورته چې کوم دی وګورئ ویلې دې مخته پوسټ یې وکړه واورېدو چې زه د پښتون په چرګۍ باندې پیدا شوی یم زما نیکه زما ور نیکه زما ډر نیکه د آدم علیه السلام پورې چې زما څومره نیکونه درنې ګیرې وې تا په دې مخ دا چل کړی دی دا واورېدو او بیا داسې را مخ را وګروئ او یو زوی چې په جرګه کې تللی وم د پلار او د زوی جنګ و نو دغه زوی چې زه لاړم نو پلار یې راووتو اوس بوډا سړی دی والي په دې مخ باندې ماسته ملګري دي پوه شولې سپین دغه یې پوډر یې والېدو یا خدا پاک اوس په جرګه کې تللی برخاندا راغلې ده چې تر مستو د بېلر نه راووتو که څه پروګرام دی پوه شولې ته ته اوس په جرګه کې څه ووایم چې الله دې کار کړي شي تو خو خدای باندې 45 نه اوږد دی د 55-57 کال په عمر کې ستا یې ځینې ډول ته صورت دی شرعي ډول کوئ که نه کې ستا جامې مزیداره ټوپۍ ګیره غوړکلې او ورسره سر غوړکلې دنداسه نارینه له منه ده سترګې دورول نارینه شتې دی د دې ډول نه چې کوم نیکار والی او دې بېځایه ډولونه پرېږدوئ. الله دې پیغمبر په مشن باندې موږ کلک ودروي.